أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جنگ بدر بحث ته موږ رسیدلو او تیر جمعه موږ دا ویلو چې مسلمان دې پابند دی چې هغه اسباب مهیا کی موجود اسباب استعمال کی خفو خیارتو باندې او د هغه نتیجه الله ته وسپاري. الله بیا د هغه په بدل کې امدادوم کوي، زلهم مضبوطی ملائکه مرالی کی. دا سلسله کې نن دا بحث کوو چې د بدر په میدان کې الله رب العزت د ابتدا نه هغه خپل فضل او کمال او خپل احسان مسلمانانو باندې کړو. د خپل زیات ځان نه سېچن زیات خلق سره جنگ کول او بیا داسې کسان چې هغه بې اصلحي خالی لاسی او اول طرف ته دشمن خقوي، د خېټې مسلې هم خرابوي، د خوراک کاک ته انتظام هم دی او دشمن مسلسل خوراک کوي، حوصله د هغې مضبوط وي. په داسې حالاتو کې الله رب العزت په کومه طریقه باندې امداد کوي. معجزات اللہ رب العزت داسې حالاتو کې پیش کړي. مسلمانان چې کوم ځای باندې رالل نو قرآن مجید د هغې چې کومه نقشه پیش کړې ده هغه دا چې اذ انتم کله چې وی تاسو کوم ځای باندې د جنگ بدر نقشه چې ښیي نو تاسو بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى. مسلمانان د بدر هغه طرف ته کم چې مدینه ته نږدې وو، مشرکین د بدر هغه طرف ته چې هغه مکې طرف ته دی. او تاریخ نه معلومه ده چې د بدر میدان کم مدینه طرف ته ناغا اونچای باندې وو. دا غي دا فائدہ ہوا چې دې ته دشمن د هر ځای نه په نظر راته، لیکن یو نقصان دا وو چې دې هم د لرې نه ښکاره کېدل او کم کسان چې هغه تیر انداز وو د هغې لپاره د دې سره جنګ څه مشکل نه و. یعنې جنګي صورتحال چې سړی ګوري نو د مسلمانانو هغه ځای دې لحاظ سره جنگی نقطه نظر سره بظاهر خن دی. کما آیت کریمه چې ما ویلې د سورۃ الانفال یولس آیت، دې آیت کې الله رب العزت موږ ته دوه خبرې کوي. د دواړو تعلق د بدر میدان سره دی. یو خبره خو کړې ده مخکې چې یغشیکم النعاس امنة منه، دا مخکې کړې ده. اگر چې دا معامله شوې رستو ده، یعنې بعضې چیز تاریخي واقعاتي لحاظ سره رستو شوي، لیکن د اهمیت د وجې خلک هغه مخکې بیانوي. د جنگ په دوران کې نعاس راغلی دی. نعاس پرکالی ته وایي. پرکالی هغه چا باندې راځي چې مطمئنی
یو غیر مطمئن سره نه پر کار کیږي نه پاغه خوب راځي. الله رب العزت د دې زړونه داسې قوي کړل او داسې غیله تسلی ورکړه چې عین د جنگ په حالت کې دی پر کال کړی او په دې هر څوک کوي چې دا څه معمولی چیز نه ده، دا معجزه ده. د جنگ په میدان کې کسړې ودشي نو څه وکړي؟ دشمن خو غالم داسې وخت چې دا سړی وکړه ودکی، لیکن الله خود الله غواړي چې د مکی معظمه کم مشرکان راغلي دي د مسلمانانو د نوغي د استو د پاره، دا مسلمانان په خپل سنی باندې جنگ لنه دي راغلي، دا الله په حکم راغلي. او چې کله د الله بندگان دي او د دې مشن د الله دین دی نو سو وجدا چې الله ود دې امداد نه کوي. معجزه په دې شکل راغلی ده، دا رستو واقع شوی ده. یعنی جنگ چې کله کېده خو ګرمۍ ته رسېدلی دی، ناغه دوران کې نعاس راغلی دی او دا یوازې دلته نه و بلکې سورۃ آل عمران نه معلومیږي دا چې دا نعاس په جنگ احد کې راغلی دی، یعنی 2 وخت نعاس راغلی دی او دا د الله یو انعام دی صحابه کرامو باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی. چونکه مخلوق داسې نشي کولی، د دې د پیش کولو نه عاجز دی، په دې وجه دې ته مونږ معجزه وایو. عین جی موزه ایت کمزورې ته وایي. مخلوق چې یو شی نشي پیش کولی الله یې پیش کوي، نه هغې ته وایي معجزه. د نبی په لاس دا ښکاره کېږي، اختیار کې نه وي. معجزه او کرامت دا 2 څیزونه دي، دواړه د الله په اختیار کې دي. معجزه هم د الله په اختیار کې، کرامت هم د الله په اختیار کې. فرق دای چې د معجزې کم پیش کون کی نه د نبوت مدعی او کرامت چې چا د لاس ښکارې کی نه هغه نیک سړی خو وي لیکن د نبوت مدعی نه نبی نه. دې سره یو بل چیز دی هغه پیژندل پکاري. کله یو سړی کافری مشرکی بدعملی لیکن داغه د لاس نم سره ناشنا کار وشي نو څنګه څوک د ناشنا کار د وجه دا سړی موږ مسلمان وګڼو، ولی الله وګڼو؟ نه، ته استدراج وایي. 3 څیزونه دي: معجزه، کرامت او استدراج. معجزه او کرامت یو د پیغمبر د لاس نخکاره کیږي، یو د پیغمبر د فرمان بردار د لاس نخکاره کیږي. او استدراج داسې یو کار دی چې دا غیر مسلم د لاس نخکاره کیږي. د یو ګناهګار مسلمان په لاس مخکاره کیږي. په دې وجه د شریعت ضابطه دا ده چې د یو ناشنا کار د وجه مونږه د چا تول نه کوو د ایمان او د عمل، بلکې د انسان تول به د هغه د ایمان او د عمل په بنیاد کوو. دا د علم خبره زه کوم، د پوهې خبره کوم. یعنې یو سړی هوا کې الوزي نو مونږ دا نشو ویلی چې دا ډېر لوی سړی دی، تر کومې پورې چې مونږ د هغه عمل د سنت مطابق کتلی نه. که د هغه اقوال او افعال د سنت مطابق نه مونږ به وایو دا ولی الله دی، او که د هغه اقوال او افعال د پیغمبر خلاف وي نو هغه مونږ ولی الله نه ګڼو، بلکې شاید چې مسلمان ورته ونه وایو. نو دا استدراج وي. فرق په 3 واړو کې پکار وي. استدراج هم د الله د طرف نه وي.
قرآن مجید کې هم دا لیکلي دي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. کفار لزه مهلت ورکوم خیال دا غي دای چې رمونګ نه خلق نو الله مونږ ته سنوي الله وی پدې زرانی سم یداغي د گرفتارو لپاره د الله حکمت دا دی چې غیله وقتن خو وقتن خصيزونه ورګي راغي په بنیاد باندې اغي نو واپس کیږي دین ته خپل بد عملی نه پریدي په دې وجه الله قهر او غضب هغه بیا چې کله په جوش کې راشي هغه بیا انتظار نه کوي استدراج کوم چې څه پیش کیږي هغه الله ورګي لیکن هغه یو دل دی یو مهلت دی خدای یو معجزه وا دا چونکې ډیره اهم وا دغه چې 314 کسان بعد زرو کسان سره مقابله وکړي اوږي او به اسلحه کسان با پتش لاس باندې د زرو کسانو مقابله څنګه کوي په دې وجه عین د جنگ په حالت کې الله دی ودکړل ودا مطلب نه دی په سم لاستل په ولاړې دی له غنود کی راغله او دې ته کوم دی نو هغه آرام کړل دا امانتن نعاسن دی دویم شي الله دا کړل وَيَنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وبیر اورولې باران کړل د باران فائدہ څه ده د باران هغه فواید کم چې موږ شپاره وینو خو ځان لري لیکن دغلته یو خاص فائدہ ده هغه دا چې دا علاقه اچونکې بر او ښکارا چې د شګو یو علاقه یو بریغه خو ډېرې اثر شو پای باندې بسړې ګرځي څنګه پتلو راتلو کې وا څومره تکلیف داغه نه جوړیږي او بل لا چې کله ډېر کې سوک شو نو ښکارا چې هغه یو پسلن جوړې دی په دې وجه الله چې کله التباران کړي نه شګه مضبوطه کړي ده قرآن دا غیر لپاره چې کوم جمله استعمالي هغه دی ويثبت به الاقدام بدايت اخر کې ویلي پدې تاسو فیک لګي دا مجازي فیک لګول نه دي ظاهري فیک لګول دي یعنی شګو باندې چې انسان کله ګرځي نو هغه ګرځي نشي الله دغه میدان کې دې لپاره باران وري چې دې فیک لګي شي دی پاسانه لړشي یو دا فائدہ ده دیمه فائدہ ده چې ليطهرکم به د جنگ په میدان کې اسلام د موږ د معافی حکم نه لګړي یو خو زموږ د خلکو حال له چې معمولی باندې وګوريو بل مازه طرف ته رواني یو د قران او د حدیث خبر ده نو قرآن او حدیث کې موږ له ډیل ورکول موږ رستو کول یا موږ نه کول خو له خبره ده د خپل ټایم نه رستو کول دا اسلام تصور نه دی ابتداء چې کله موږ فرض شو نه دو رکعاتو د سار موږ هم 2 رکعاتو ماسپخین هم 2 رکعاتو مازیګر هم 2 رکعاتو ماسخوتن هم 2 رکعاتو البته د ماخام موږ 3 رکعاتو فرض اول دغو رستو بیا پدې کې ترمیم کو د ماسپخین او د مازیګر منځونه سلور رکعات کړل ماسخوتن هم 3 رکعات کا فرض د سحر منځ خپل په 2 باندې پرې خوت او د ماخام منځ خپل په 3 باندې پرې خوت دا خبره حدیث نو ثابت صلات خوف او صلات سفر قصر چې ورته وي دا دوه منځونه په دې کې قصر کولی شي یعنی د جنگ په میدان کې د غزا په میدان کې مسلمانان 2 رکعات کوي موږ پر هودل نشته موږ نیمول
سفر کې هم مونږ پر خودل نشته بلکې نیم مونږ کول دي. البته 3 رکعاتیز مونږ خو نه نیمیږي نه پوره کولی شي. 3 رکعات او 3 رکعات د سحر 2 رکعات فرض مونږ دی هغه باندې شي پر خوده نه نیمیږي. 2 منځونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په سفر کې او په حضر کې نه دی پریږي په حال کې سنت منځونه دي. 2 سحر سنت او 3 د ماسختن وتر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر کې نه دی پریږي سره کول. د نور حکم ته خود معلوم شو یعنی د سفر په موس کې سنت کول نه ما سوا د سحر سنت او دارنګي وتر کم ته احناف واجب وي او نور علما غا سنت غني رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی پریږي. سیدہ عائشہ نے حدیث نقل له پای کې دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کوم مونږ تاسو 2 رکعات کوي دا خو اصل مونږ دی دا نیم نه دی. دا خو الله پاک خپل مخکنی حکم کې ترمیم کړو ورنه اصل مونږ 2 رکعات فرض د مونږ د پاره ښکارا ته د وبو ضرورت ده او چې کله وبني د بیا تیمم پګاري دا باران دې لپاره کړی چې له طاهرکم بها دې لپاره چې تاسو په دې پاک احادیث ثابت ته څنګه باران دې صحابه کرامو شګه تا او راتو کړي او ډندونه جوړ کړل دې لپاره چې دا وبو زمونږ پکاري. دیکھے بل حکمت کم چې قرآن مجید دلته فرمایلی دی هغه دی وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ دې لپاره چې الله ستاسو نه د شیطان وسوسې لري. وسوسه یو څیز دی د شیطان د طرف ناراضي انسان پای ګناهګاری نه یعنی شیطان یو حمله کوي مسلمان باندې زړه کې ورته یو شک ورچي او چې کله دی او خياري نو دی زر دغه حل تلاش کوي. حدیث کې راځي چې شیطان دغه کار داره چې انسان کله غافل شي نو دی خنسو کی وسوسه واچي خپل خلطم د انسان زړه ته رانه راځي او چې کله انسان ویښ شي ذکر الله د الله ذکر وکړي نو خنسا دی بیا او تختی شیطان ته خناس په دی وجه وي. کمی وسوسې چې په ځل کې راځي انسان چې ترکمه پاغه عمل نه کړي نو ترغه الله د سنو وي. صحابه کرام انسانان دي شیطان هغه ته خامخوا وسوسه چول شي. دلته څه وسوسه دلته دا چې کدا رسول د الله واقعي رسولي او د واقعي د الله صحیح نبی نو دا څنګه میدان کې مونږ رالو د جنگ میدان چې کوم خه مضبوط ته خل وي اخو کفار واغست او زمون په دی وای دا بر ډیره کې له ملو شو مونږ ته یعنی جنگي دفاعي صورتحال د چې مونږ وګورو هغه مناسب نه خو کله چې انسان د الله د رضا کار شروع کی الله بیا د انسان نصرت او معاونت کوي. یعنی هغه حالات چې بالکل لا گفتبه دي داغي طبيعت مخالف دي الله هغه سمي کنه د دې لپاره د یو قوي ایمان ضرورت ده. حالات نه دي قتل بګار خپل ځان ته قتل بګار دي چې زمونږ په اختیار کې کم سیز دي چې هغه مونږ وکړو د حالاتو بدلول بیا الله کوي په خپل دا وسوسې پیدا کېدې شوې په دې وجه الله رب العزت داغه تذکرہ وکړه. خو دې سره بل خبره کړې دا وليربط على قلوبكم د دې ربط قلب تعلق یغشیکم النعاس سره پرکاری ولې راوستي وا دې لپاره راوستي وا چې صحابه کرامو زړونه مضبوط شي. ربط القلب دا یو ډېر زبردست قوت دی.
انسان کې چې کله الله طرف ته انابت وي الله ته رجوع وي دا دې لومبنه مرتبه وي بیا دې په دمه دمه هدایت دته نصیب شي استقامت راشي بیا او اخري مرتبه کې د ربط القلب شي دې بیا د یو خبره انجام باندې سوچ نه کوي لکه دې په دې پوریږي چې اقدام کوم دا د الله د رضا په خاطر کوم نو لہذا ربط القلب د درجې نه وروسته چې کوم کار کیږي هغه عین د توقع مطابق ليربط على قلوبكم دغه چیز ده دا ربط القلب چې راشي کلا اصحاب کهف تو ګورا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا یو څو ځوانان دي او هغه د وخت بادشاہ چې هغه مشرکینو دا غي خلاف کې هغه ودرېږي د ربط القلب په بنیاد باندې هغه توحید یو خبره کولی شي د زړه تړل دراسې نه کېږي چې سړی به فوري طور زړه به قوي شي دې دا څلور درجات دي انسان کې اول انابت وي الله ته رجوع وي هغې پسې دویم نمبر کې راځي هدایت بیا استقامت راشي ثابت قدمي هغې نه وروسته راځي ربط القلب د دې مخالف کې ختم القلب وي د سیدنا موسی چې کوم مور ده الله دا هغې زړه هم مضبوط کړو هغې ته هم څه الهام کړو او دا هغې زړه مضبوط کړو کله چې موسی خپلې مور ته واپس شو فرعون واپس کو چې تو د دې پرورش وکې مونږ به تعالی پیسې درکو قرآن التنا فرمایي چې نږدې وه چې دې دا ویلې وه چې دا زما زوی دی لولا ربطنا قلبها که مونږ د هغې زړه نه کلک کړی خو دا ربط القلب دا ډېر زبردست چیز دی وليربط على قلوبكم دا حکمتونه دي چې الله رب العزت مونږ ته قرآن مجید کې ښودلي دي چې جنگ بدر کې الله صحابه کرامو سره څه کړي دغه یو بل چیز هغه مفسرینو لیکل دی او چونکه هغه ډېر ښکاره دی یو سړی چې قرآن مجید باندې سوچ کوي نو ډېر زر پوه شي په هغې باندې هغه دا دی چې کله صحابه کرام په بره طرف کې دي باران ډېر زیاتو شو هغه اوبه ټولې کم ځای جمع شوې څه خو صحابه کرامو جمع کړې ځان سره ځکه هغې فراز کې وو فراز پورته غاړې ته وایي کفار نشیب کې دي ښکته ځای کې دي هلته چقرې جوړې شوې یعنې د جنګ هغه میدان چې دوه درې منټه مخکې هغه د مسلمانانو دپاره ناسازګارو او د غیر مسلمو دپاره سازګارو الله د باران په وجه باندې هغه مسلمانانو دپاره سازګار کړه او د غیر مسلمو دپاره ناساز کړه دا چې قرآن باندې سړی سوچ کوي ناسبت ته پته ولګي دا حکمت قرآن نه دی ویلی ولې نه دی ویلی پکار دا چې قرآن ویونکي په قرآن په خپل هم څه سوچ خو کوي که څه نتایج به راوباسي د عقل استعمال به کوي په دین کې د عقل استعمال ممنوع نه دی یعنی شریعت مونږ د دې نه یو پابند کړي چې مونږ د په دین کې عقل نه استعمال په خبره نه پوهېږي خلک قرآن مجید کې لعلکم تعقلون چې تو شمېرې څو ځله وایي یعنی قرآن دعوت داره د عقل نه به کار اخلی عقل ته عقل په دې وجه وایي چې د انسان را تړي عقال اصل کې هغه ورکوټې غوندې تار دی کوم چې د اوښ په پوزه کې هغه ورکوټې غوندې میخچي پورې تړلي ته عقال وایي اوښ د هغې نه کنټرول کولی شي یعنی اوښ یو دومره زبردست چیز دی مضبوط هغه معمولی چیز باندې ترا کنټرول کولی شي د مختلف قسم روانو نه انسان ځان کله کنټرول کولی شي کله چې د عقل استعمال کوي د یو ګناه نه مخکې دی دا سوچ وکړي چې دی انجام به صحیح خدای کنټرول شي د یو غلطې خبرې نه مخکې دی سوچ کوي څه انجام به راځي د عقل استعمال چې نه وي نو دغه صحابي دي
کم چې جون تیری بس شریعت صرف دا پابندی لګی چې عقل ته د وحی د رڼا ضرورت ده چې عقل ټکری وایي په دې وجہ عقل چې مونږه استعمالو نو د شریعت د رڼا د لاندې به استعمالو دا مطلب نه چې عقل مونږه د شریعت خلاف کې استعمال څه خلک دې غیته زنادقه وي زندقان صوفیانو کې دا سشتره چې هغه زندقان دي بيدینه خلک هغه وی دا ټول مخلوق خود آدم او د حوا نه پیدا دی ټول جسم او وجود یو دی نو بیا دا څه وجه ده چې انسان باندې خپل خزه حلال ده او د باندې خپل لور او مور او خور حرام ده دا د عقل چلول دی د عقل چلول یو خرطوب کړل صوفیاو کې امدادري دی او دا ټول برابر دي لیکن دا محجوبین هغه چاته وي چې شریعت باندې روان چې محجوبین وي چې دا حرام دي نو ځکه مونږ واجب دا حرام دي تلمسانی یو صوفي ظالم دا بکواس هم کړل نو مونږ دغه شان د عقل استعمال نه تسلیمو بشریعت غلط ده ولې شریعت دا وي چې تب خپل عقل د شریعت تابع کې دا نه چې تب عقل د شریعت خلاف کې استعمال دا خو د قرآن مجید حکم دی چې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم پتاسو تاسو مین دي حرامي دي تاسو لونه پتاسو حرامي دي تاسو خويندې پتاسو حرامي دي تاسو ماسیګانې پتاسو حرامي دي تاسو پپوګانې پتاسو حرامي دي او د قرآن حکم دی هغه عقل ملعون دی چې د قرآن خلاف چلی خلق د عقل په استعمال نه کوي عقل به سره استعمالي لیکن د شریعت پر رڼا کې مولانا امین احسن اصلاحي د دې دور یو سره داغه باندې ښه خبري هغه دا وی چې د عقل د استعمال پابندي نشته البته عقل ټکری وي په دې وجہ دیته د وحي د رڼا ضرورت دی نو آیت باندې چې موږ غور او فکر کوو دغه نتیجه پکې واضح ده ری جنگ بدر باندې ان شاء الله نو یو دو بحثونه پاتې وکړو اقول قولي هذا استغفر الله